د بینظیر روپۍ چې دې ځل شروع شوي دي نو زیاتر کسانو ته په هغې کې مسله راځي. ځینې کسانو ته د ماشومانو وظیفه نه میلاوېږي، ځینې ته د بینظیر کفالت کومې روپۍ چې دي هغه ورته میلاو نه شي. په راتلونکي وخت کې دغه مشکله چې دی دا تاسو ته هم راتلی شي. نو په دې ویډیو کې مکمل په تفصیل سره په کوم نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي. اکثر ځینې کسان ویډیو پوره ونه ګوري نو صحیح معلومات چې دی دا هغو ته ورونه رسي او بیا ورته سبا ورځې مشکله راځي. د یو او د بل نه تپوس کوي چې د دې دپاره موږ څه چل وکړو. نو دې ځل کم قسط چې میلاویږي دا تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي او د کل نه چې ډیجیټل ویلټ اکاؤنٹ شروع شوی دی د هغې ورځې نه چې دی کسانو ته مسله شروع شوي ده. لکه روپۍ چې دي هغه هر یو کس ته نه میلاویږي. چا ته اکاؤنٹ کې راغلی اکټیو اکاؤنٹ ورته راغلی هم ورته نه میلاویږي. د چا په اکاؤنٹ کې روپۍ او روپۍ چې دی هغې راوځي نه دغه شانتې د چا هغه ان اکټیو راځي، د چا هغه سیم ناټ ایشو راځي. هر یو ته جدا جدا طریقه باندې چې دی سټیټس شو کېږي او هغه وایي چې موږ د دې دپاره څه چل وکړو. بار بار چې دی دغه تپوس کوي. ځینې کسان وایي زموږ هغه اکټیو دی او روپۍ چې دی دا رانلې. ځینې کسان وایي زموږ په حق کې روپۍ دی او روپۍ چې دی دا ترې نه راوځي. نو دا د څه د وجې نه دی؟ که تاسو وګورئ دا د ټول د حکومت د طرفه چې دی دغه کارونه دي. ځکه چې سیمې درکړو نو دا ښه په اسانو باندې راوځي. تاسو په پیسه کې چې چا ځان هسې کولاو کړی په هغې کې به هغه ته دا مسله نه راځي. هغه اکاؤنټ ته ډایرکټ روپۍ چې دی دا راځي. خو د حکومت سره روپۍ چې دی دا نشته نو هغه به دې چل کې ول کې چې دی دا ټایم چې دی هسې ستاسو ضایع کوي. به دې کې ډېر کسان چې دي ایستلي دي دوی چې زموږ سره 1 کروڑ کسان دي خو دا اوس 1 کروڑ ته نه میلاویږي. مخکې به دا په طریقه باندې 1 کروڑ کسانو ته میلاوېدل او اشته به ترې وتل او نور به ورته راته نه کېدل. اوس چې دی هغه اشته ولې نه ورکوي. اوس دا د دویم قسط ورځې دي لکه جولای اګست ستمبر چې دی چې دا اوس دا قسط شروع شوی نه دا قسط لا نه دی شروع کړی او تېر شوی قسط چې دی هغه لا اوس هم نه دی ختم شوی. زیاتر کسانو چې دی روپۍ نه دی اخیستې. کومو چې اخیسته دی چې هغو ته خو دا نوی قسط میلاوېدلی. بل لا د اکاؤنټونو خو دومره مسله نه ده په 1 ساعت کې دا مسله وځي. نو ځینې کسانو اکاؤنټ کولاو دی ان اکټیو ورته لیکلی ده ان اکټیو لیکلی ده نو په هغې کې لږه مسله ده. هغه وایي چې دا به اکټیو شي ورځې چې ورته وښایي نو په ورځې کې ونه شي. ځینې کسانو اکټیو وي هغې ته روپۍ نه راځي. ځینې کسانو هغه اکټیو وي هغې ته روپۍ راغلي دي. روپۍ چې دی دا ترې نه راوځي. نو دا ټولې مسلې چې دي د بینک والا د طرفه دي چې بینک په سره هلته کې یو ځای شوی دی. د دې د طرفه دا وینا ده چې دا د بینک والا د طرفه مسله ده او د هغو د طرفه چې دی دغه لانجې دي. تاسو یو څو ورځې چې دی دا صبر وکړئ. دغه شانتې د بي آی ایس پي د طرفه چې دی هم پکې مسلې دي. ځینې کسانو سیم راغستی دی په دفتر کې او هغو ته بیا دوباره راغلی دي چې ستاسو سیم چې دی هغه تاسو نه دی حاصل کړی. لکه سیم ناټ ایشو چې دی دا ورته راځي. نو تاسو له پکار دی چې دفتر ته لاړ شئ او دوباره سیم راواخلئ. دوباره سیم راواخلئ نو هلو بس تاسو سیم چې دی دا به اکټیو کېږي. په هغې کې به وخت تېرېږي یوه میاشت چې دی تاسو به صبر کوئ. بل لا که تاسو په 8171 باندې خپل سټیټس ګورئ نو هغه د ټایم سره چې دی دا نه اپډیټ کېږي. هغې ته به تاسو صبر کوئ چې کله دغه اپډیټ شي دا به د دې نه مخکې اپډیټ کېدل چې تاسو به روپۍ راواغېستل نو روپۍ به ډایرکټ تاسو ته خوله کېدلې. خو دا حکومت چې دی هغه به دې شیزونو باندې کار نه کوي او عوام چې دی هغې په عذاب کې چې دی اخته کړي دي. نو تاسو صبر وکئ لږ صبر وکئ نو بیا به هر سره چې دی دا برابر شي. خو روپۍ چې دی دا د هغو د طرفه چې دی دا مسله پکې راغلې پاسې په یو په بل پسې مه ځئ. دفتر ته که تاسو ځئ نو هسې باکسان چې دی دا به تاسو تنګوئ. که عام تاسو کوم ځای دوکانونو کې میلاویږي نو هغه مه تنګوئ. خو کوم ورځې چې درته ولي تر هغې پورې صبر وکئ چې بیا هلته کې معلومات کوئ. تاسو له به دې کې څوک چې دی څه نه شي کولی ځکه چې دا د هغو د طرفه دغه مسلې چې دي دا راغلي دي.